وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هغه ته صحیح ده انشاءالله کې به نو تو طریقه کار به دا وي یو به مناظر یعنی دې طرف نه زه مناظر هغه طرف نه مفتی منیر مناظر دوه معاونین دي هغه ځان سره کېني دوه برز ځان سره کېنو مزیاتی نه درې هغوی درې مونږ شو دې سره به یو کیمرامین شي د دواړه طرفونو نه جدا او موضوع خو مخکې نه مقرر شي زمونږ د منځ کې یو موضوع د تراویحو په الحال روانه ده یو موضوع چون کې د هر څه نه انکار کې څوارلس سوه کاله دین نه راویانو محدثینو فقهاو نه د دې وجې نه زمونږ موضوع به دا وي مفتي منیر شاکر چې دی هغه د اسلام نه وتلی خارج شوی دی مرتد دی نو زه به د په کفر ثابتوم انشاءالله العزیز دی د هغې نفي وکړي د فقهاو په اصولو باندې د محدثینو د مسلمانانو په اصولو باندې بس د کافر ثابتوم موضوع به دا وي یو دویم نمبر د تراویح موضوع اوس تیزه چلیږي دویمه موضوع به هغه وي نو که دی په دې تیار وي ټیک د ورځ دې ردنه واخلي مبادیاتو مجلس به ترې وباسو بس دغه شرایط شو دواړه طرف نه درې مونږ مناظرین درې یعنې زه یو مناظر دوه ورسره معاون چې کتابونه ورسره راغلي ځکه په یاد وکړه دې خبرې کې به زه نه منم که زه کوم دی به نه منې خبره به کتابونه نو دوه معاونین به کم از کم پکار وي او مقصد د مناظرې چې عوام یې وګورو نو میډیا به پکې یو کس د دواړه طرف نه کیمرامین شي او موضوعات درته ما مقرر کړل همدغه دي کم از کم څلور پنځه ورځې مخکې ووایي که دی تیار وي زه به خپل کتابونه تیاری وکړم دی د خپل دامن ماحول کې د زیدي مقرر کړي انشاءالله ولزه کېږي نو بالکل صحیح ده ښه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره د دنیا د علم او د دین او د دنیا خپل قوانین دي خپل دستور ده. یو سړی به راپاڅي و هغه به ووایي چې یاره جي ما سره د علاقې کور کمانډر میلاو شي زه ورسره خبرې کوم یا د آرمي چیف ماله راشي زه ورسره خبرې کوم. نو څوک به ورته ووایي چې وروره نه ته دومره غټ سړی او نه ستا د خبره دومره غټه ده ته ایس ایچ او سره کېنه او ته ډي ایس پي سره کېنه ته ډي پي او سره کېنه د رینچ خبرې. نو دا موصوف عاجز خپل رینچ نه اوچتې خبرې کوي. دې موصوف ته داسې ووایه چې که چېرې ته رښتیا حق او باطل معلومول غواړې نو چې ته مشرانو ته لاس اچوې مشران به دې کېنوي. نو که دا ما سره خبرې کول غواړي د ده مشران شته دي شیخ ادریس صاحب دی الله دې ژوندی لري او مفتی عبدالله شاه صاحب دی پیر مختار الدین صاحب دی. نو مشرانو سره مشران خوند کوي او کچری د کشر خبرې کوي لکه چې دا دی چې د دنیا یې پیژني نو زمونږ کشرانو ورته بار ویلي دي او بار ورسره خبره یې کړې ده. مفتی حفیظ الله صاحب دی او مفتی واجد صاحب دی مفتی خیر الله صاحب دی مفتی عبدالوکیل صاحب دی. نو چې کم یو سره کینی کشر به کشر سره کینی. او بله خبره دا ده چې ناستا په مناظره کې د دې دپاره کیږي چې دا نوی معلومه چې کم یو په حق دی او کم یو باطل دی. په دې خبره باندې لږ ښه ځان پوی کې او دی عجیز دیم پې ځان پوی کې کیدی شي دی تر اوسه پورې په دې خبره پوی نه وي هلک دی جذباتي دی. دا قانون دی چې مناظرې خلق دې دپاره کوي چې شک کی وي خلک چې یاره دا سړی په حق دی او که هغه په حق دی یاره چې دی به ټیک وایي که هغه به ټیک وایي دې دپاره مناظرې کیږي. کله چې یو سړی د بل یو سړي په باره کې ښکاره وایي چې دی مرتد دی لکه په دې میسیج کې م ویلي دي دا د اسلام نه خارج دی دی پرویزی دی د قادیانی دی بالفرض یعنی اسلام نه خارج دی. نو چې کله تا حکم ولګولو چې دا د اسلام نه خارج دی بیا ته د څه شي کېنې بیا نو امید دی چې په دې خبرو به دی هم پوه شي که الله والا فهم ورکړی وي او نور ملګري به هم پوه شي. مناظرې همیشه دپاره د دې دپاره کیږي چې د خلکو شک وي تردد وي
چې دا په حق دی او که هغه په حق دی. په حق کې تردد وي او چې کله یو سړی مستقله فتوا ولګوي چې دا سړی د اسلام نه خارج دی، دا مرتد دی، دا پرویزی دی، بیا د ناستې څه فایده؟ بیا خو د ناستې فایده نه، کافرو سره خو څوک نه کیني او نه څه فایده شته ورسره. دا خلک هغو چا سره کینی چې په حق کې تردد وي، په باطل باندې چې یقین وي هغه نه کیږي. او بل دا مناظرې خلک د دې فایدې دپاره کوي چې که فلانی په حق و چې ما ته راواوړي او که زه په حق وم چې زه ور واوړم. دې ماشوم ته ووایه چې تا تر اوسه پورې 10-12 یا زیاتې کمې مناظرې وکړې، تا چا سره ومنله چې یاره دا ستا خبره حقه ده، به زه در واوښتم؟ او تا سره چا ومنله چې یاره زه ته په حقه یې زه در راوړم؟ نو داسې خلکو سره څوک مناظرې نه کوي چې هغه مخکې نه ووایي چې پلانی کافر دی، پلانی مرتد دی. بس چې کله تا هغه مرتد کو بیا قلار کښېنه، بیا د جهاد کوشش کوه. کله دې چې په سړي باندې د مرتد فتوا ولګوله، بیا هغې نه وروستو درجه د جهاد راځي. مناظره هله کېږي چې ته ووایې چې دا ډېر ښه مسلمان دی، ډېر ښه سړی دی، ټیک سړی دی، خو خطا شوی دی، په ځینو خبرو پوه نه دی. ما سره د مناظره وکړي چې زه یې پوه کړم. چې ته وایې چې دی کافر دی، نو بیا در سره څه لکیني؟ خو بس ټوپک راواله، بیا جهاد ورسره وکړه. الله دې دته او د ملګرو ته فهم نصیب کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امداد الله مفتی صاحب اصل خبره دغسې درې میسجونه ما واورېده. یقین نو که دی په هیڅ صورت ما سره کې راستو ته نه دی تیار، دغه یو به نه کوي. بله اول نمبر خبره دی د رینج کوي، د حیثیت کوي. نو که خبره د رینج او د حیثیت شي، خو دی درسي مولا نه دی، درس نه کوي. زه الحمدلله درس کوم، تخصص والا ته پړاوم، زه درسي نظامي والا ته پړاوم. الحمدلله زه د لوی فایي مدرس یم ته په مقابله کې. دغسې کې کتابونه وي، الحمدلله دنه ما 15-20 کتابونه ما لیکلي دي. دی به خپل کتابونه د هغې په مقابله کې را نه وړي. دریم د مشرانو خبره، نو مشرانو ټولو ما باندې اعتماد کړی دی. زه خپل نماینده په دغه باب کې تسلیم کړی یم، که هغه شیخ ادریس صاحب دی، مفتی عبدالله شاه صاحب دی، هغه ټولو ما باندې اعتماد کړی دی الحمدلله. نو د رینج مینز خبره به دې کې څه خبره شول، خو حق ثابتول دی، په هغې باندې خبره کول دي. دویم دی وایي زما کشران، نو د دغه کشرانو ته چې اوس موږ جواب ورکړو، ټولو خلکو توجه ورته نه ګرځېږي. دی دغسې وکړي، دی خپل دغه عجز ذکر کړي، دی ووایي زه عاجزه یم، نشم کولی. د کشرانو کې د یو متعین کړي، د زما نماینده دی، د فتح شکست زما فتح شکست دی. که دی یم پړ کو، دی یم خاموش کو، زه به یا خو څه ورته وایي خپل دغه کوم څه چې مې انکاري حدیث شروع کړی دا به پرېږدم، او که دغه نه پرېږدم نو میډیا ته به نه راځم. دا دې وکړي انشاءالله موږ به د کشر سره کینو. دریم نمبر دی وایي د خو حکم لګولی د مخکې نه چې مرتد دی او فلا دی فلا دی، دا ټولو علماو فقهاو لګولی دی داسې کس په باره کې. دی وایي چې حکم یې ولګو، نو بیا مناظرې ته څه ضرورت دی؟ مناظره خلک هله کوي چې شک وي، د چا په باطل کېدو باندې چې یقین وي، هغه سره مناظره څوک نه کوي. نو زه دته وایم چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجران د عیسیانو سره مناظره کړې، وارن کې د هغوی کفر یقیني و، د هغوی باطل کېدل یقیني و، بیا ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم مناظره کړې دی. ابن عباس رضی الله عنه د خوارجو سره مناظرې کړې دي، دا ورته یقین او اتفاقي خبره وه چې دا ټول چې دی په باطله باندې ګمراه دي، بیا ورسره مناظره کول. دا زمونږ کبیرین دیوبند تر اوسه پورې کړي دي د ټولو باطلو سره. نو د هغې دا مطلب نه و چې اوس مخکې نه حکم لګو، مونږ په ده چې کوم حکم لګولی دا به ثابته وبدلې سره ثابت هم نه کړی شو، د مخې ته به توبه وباسو، او کوم ثابت کړی شو دی هلته ودرېږي، توبه دې وباسي د خپل غلط څیزونو نه. نور خو مونږ خپل رور ګڼو، خفه کېږو ورباندې، ځکه دا خبرې کوو چې یاره خیرت یې خراب نه شي، او که دی نه راځي کم از کم نور خلک خو د هغې نه بچ شي که نه. بله خبره دی دا کوي، ما یادوي چې د 10-12 مناظرې کړي، الحمدلله 10-12 مې نه دي کړي، 50 نه مې زیاتې کړي دي. هر مناظره مې 3 غنټې 4 غنټې د هر مسلک مشرب والا سره زما مناظرې شوي دي الحمدلله، ښه د امن په ماحول کې. د هغوی مشران هم راسره ناست دي، د هغوی کشران هم راسره ناست دي، دغه خبرې مې نه دي کړې کومې چې دی کوي. او په دې باب کې دی چې چا در سره منل، نو مناظره خو دې لپاره نه وي چې بچا یې ومني. مناظرې تعریف دې لګو کې توجه المتخاصمین فی النسبة بین الشیئین اظهارا للصواب. مناظره کېږي د حق د ظاهرولو لپاره، دې لپاره نه کېږي چې ته بچا ومنې. دې لپاره بیا نور ضرورت په میدانونه شته دی، مناظره دې لپاره نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجران د عیسیانو سره مناظره کړې، هغوی منلې وي. ابن عباس رضی الله عنه د خوارجو وغیره نورو سره مناظرې کړې، هغوی منلې وي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د ډېرو باطلو سره مناظرې کړې دي، هغوی منلې دي.
دا غلط قسم شرطونه دي. د دې زموږ سره کینی په دې سيزونو. نو بهرحال خبره خلاصه ده چې د دې موږ سره کینی دغه دوه موضوعات په الحال مرتمه متعین کړي کې د نه خوخي کوم موضوع دا ورنۍ موضوع د نه لري کې دویمه لري کې په خپل خوخه کوم موضوع راشي روا دي چې ان شاء الله تعین د دوه موضوعات وبو کې بنو بدی کې خبره د مشر او کشر سره نه کینم باقي کبیرونو ما باندې اعتماد کړل الحمدلله. نو کله ما سره نشي کولای بل دې را مخې ته کې خیر د قوت دی وجه نشم کولای زما د کشر د تاسو کینی د زما پول نماینده دی د فتح شکست زما فتح شکستی کدل د شکست ورکو ومنله ټول دنیا چې وو عقیده له شکست ورکړه دي. نو خو بیا به زه توبه وباسم یا به میډیا ته نظم دي دوه کې یقین را یو خبرې مونږ ته په اعتماد راکړي ان شاء الله ورځ مونږ راغی سره زمونږ انکار نشته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سامعین ورونو د خبرې تاسو واورئ. دی موصوف ویلی دی چې ما 15 کتابونه لیکلي دي او ویلی دی چې زه د لوی پای مدرس یم او د مدرس مولا نه دی. نو چې د لوی پای مدرس شو د 15 کتابونه لیکلي دي بیا خو زه د دنه ډیر کشر شوم دی خو بیا ډیر بره شو بیا ما سره نشي کېنستی بیا به دته زه چېرته تقي عثماني صاحب راولم یا به ورته چې کم دی بقول د پرویز صاحب به ورته را ژوندي کو راپا به څه ځکه چې دوی خو وایي چې یا ژوندي دي مړي ژوندي دي. نو چې د دومره لوی پای مدرس ته او زه مدرس بولا مثال ما نه ګڼي او د ځان د 15 کتابونو مصنف ګڼي. مهرباني دی وکړي یو 10 کتابونه خو دې ما ته په تحفه کې راولیږي ته قیمت به هم خپل ورکم خو چې رسالې نه وي کتابونه وي 10 کتابونه دې راولیږي بس بیا هم زه ډېرې خبرې به د تسلیم کړم چې واقعي. نو خبره دا ده چې اول خو ته وړوکی دی به وړوکی مولا وي عمر نه بم کم وي کیدی شي او تجربې نه بم کم وي ډېرو شیانو کې به کم وي کیدی شي زه ترې لږ مشر وم دا مې یا مني یا نه مني. نو زه دغه ورته وایم چې کشر د کشر سره کیني مشران د ماله را مخکې کي او که دی وایي چې نه زه د غټې پایې مولا یم 15 کتابونه مې لیکلي دي او مدرس مولا یم او دی مدرس نه دی نو بیا خو زه د وړې پایې مولا یم دی د غټې پای مولا دی بیا هم وړه سړي سره کېناستل مناسب نه دي دی د ځان ته خپل همسر وګوري دی خو هسې م وایي چې مړي ژوندي دي نو بیا به د پرویز ورته راوچت کو او یا به چې کوم دی تقي عثماني صاحب ورته راولو ځکه چې دی د غټې پای عالم دی ده ووی. او بله خبره عجیبه خبره یې کړې ده د فرمایلی دي چې که دی ما کشرانو سره کینوي نو دی د اول خپل عجز ولیکي چې زه نشم کولی بیا به زه کشرانو سره کینم. نو دی مولي صاحب ته ووایه چې الله دې تا ته عقل نصیب کړي په د خپلې قاعدې باندې عمل وکړه چې ته ما سره کینې خو ستا مشران دې هم راته ولیکي چې موږ عاجز یو موږ ناپویه یو زه به بیا هغه نه پس تا سره کینم که دا عجز ضروري وي او که ته وایي چې نه هغوی دا خبرې کړي نه دي نو دا خو ته بیخي غلطه ځکه وایي چې دا خبرې خو ټول عمر دا امت ګمراه کړی هم دغه ستا مشرانو دی دغه ستا مشران دغه خبرې کوي ستا مشران دغه ګندګۍ غږوي خلک یې ګمراه کړل. مفتی عبدالله شاه صاحب دی څه وایي او پیر مختار الدین صاحب دی څه وایي همدغو خبرو په رد کې موږ جوابونه کړي دي. نو چې کله موږ د دوی په جواب کې دا بیانونه کړي دي خو دوی د بیان ته کښېنوه که نه ټول عمر یې بیانونو کې دغه ګندګۍ ویلي دي. او که ته وایې چې نه عجز ته ولیکه نو بیا ته دوی نه عجز راولیکه چې هغوی ولیکي چې موږ بالکل عاجزان یو دا ستا وله کلیات چې په ما باندې چې کومه قاعده ستا طرف نه لګي خو هغه خو په خپله مشرانو هم ولګوم هوښیاره سړي که نه ما ته وایي چې عجز ولیکه او هغوی نه وایي چې زه هغو نماینده مقرر کړی ما هم خپل دا کشران نمایندګان مقرر کړي دي څنګه لیکل چې غواړې زه به یې کشرانو له ورکم او ورسره کښېنه نرشه خو اول مناظره به په علمي اصطلاحاتو باندې ورسره کوې دا خبره دي چې یاده وي. او بقي پاتې شوه دا خبره چې زه د 15 کتابونو مصنف یم نو مولي صاحب ستا د الله په ذات قسم وي چې یو 10 کتابونه خو ما ته راولېږه چې زه یې وګورم چې ستا کم کې رسالې دي که کتابونه دي. بهرحال امید لرم چې پوهېږې به که الله دې پوه کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا مولوی صاحب ما خو د
نور شاکر صاحب دغه کلیپ واورېدو او ولایت څخه خدنام پسې راغله او مطلب یې دا دی چې په هېڅ صورت دی کېناستو ته موږ سره نه دی تیار مناظرې ته. اوله خبره دی دا کوي چې ما یې دی چې دی وایي چې زه خو د لوی پای مدرس یم او دا نه دی نو بیا خو دا زما دغه نه شو. نو دا خبره ما د ده په جواب کې کړله چې دی وایي دا زما د پایي نه دی او د رنج نه دی او پلانکې نو دا خبره غلطه مناظره مونږ چې وایو د نظیر نه ده هغې کې دا د هلته بیا ټولو لیکلي مشارحینو همدغه دي چې د علم دپاره څه داسې یو پیمانه نشته چې مونږ په هغې وتلو چې کوم هغه زیات دی کوم هغه کم دی هغې دپاره دا دی چې بس یو د مدرسې فاضل دی بل هم د مدرسې فاضل وي نو هغې کې ما او دی برابر یو الحمدلله باقي د عمر خبره په دې کې نشته دی. دویمه دا خبره دا ده د پایو مایو خبرې کول رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د نجران د عیسیانو سره مناظره کړې وه آیا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پایې برابر وو ولې ورسره بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناستو دی دا ټول څیزونه نظر انداز کوي او دا قسمه خبرې کوي. دویم دی وایي پرویز به ورته راپورته ګوزه کوي دی خو هسې مو چې مړه ژوندي دي نو د مړو دپاره په قبر کې د برزخ ژوند په جسم سره جسم منصوري سره دغه د قرآن د نصوص او د حدیث مبارکونه ثابت دی د هغې استهزا کوي دی خو منکر قرآن هم دی منکر حدیث هم دی هغه موږ ته منسوب کوي بل احیاء قرآن کې راغلی د مرزان نه دي جوړ کړي که دی اوس دغه قرآن هم نه مني په خپله دې په ځان فتوا ولګي چې که موږ خو چې پې ولګو بیا خفه کېږي په هغې. دریم نمبر دی چې دی ما کتابونه لیکلي مد دې تحفه راولګي انشاءالله العزیز زمونږ یو دوه کتابونه اوس په منظر عام باندې دي هغه نور چاپ شوي دي ختم شوي زه په ریکارډ کې ګورم د ټول نه به زه د تحفه کې ورولېږم پیسې دې نه رالیږي تشکر مهرباني. څلورم نمبر دی چې ستا مشران دې لیکل راکړي چې موږ عاجز یو نو زما مشرانو سره ستا خبره نه ده ګوره مشران چې دي هغوی ټولو زه نماینده تسلیم کړی یم یو ځل بار بار موږ باندې اعتماد کړی شیخ ادریس صاحب دي د ټولو مشرانو نو بیا دا په زول خبرې کول دي ده خبره زما او ستا راته ولې نه کېنې مخامخ ولې نه راځي. بیا دی وایي چې وایي اول به مناظره په علمي اصطلاح مخامخ به ما او تا کېلو انشاءالله دواړه په علمي اصطلاحاتو هم خبره وکړو په دې به مو کوم کتابونه چې پیش کوو انشاءالله هغه عربۍ کې وي هغه څه پښتو اردو کې نه وي انشاءالله هغه به پیش کوو مخامخ یو بل ته به علمیت زما او ستا پته ولګېږي په دغه څیزونو ما او ستا مکابره نه ده مناظره ده راځه را مخامخ شي انشاءالله دغه عزت بې عزتي به دې مونږ نه کوو ښه عزت به دې وساتو هغې نه ګبراوېږه مه. باقي دغه د کشرانو نو کشرانو ورګې ته دغه ووایه چې دغه فتح شکست زما فتح شکست دی زما نمایندګان دي زه خپله نشم کېناستی دیو در سره کېنم زه به د هغوی سره کېنم خو ته به بیا دې قیدونه توبه وباسي او که دغه قیدونه توبه نه وباسي کم از کم میډیا ته بیا نه راځي په دې څیزونو باندې. باقي دا زما مشرانو خلک نه دي ګمراه کړي ته ګمراه کړې د پوره امت نه خلاف په یو طرف باندې روانې په دې وخت کې 1400 کاله مسلمانان فقها محدثین مفسرین هغه یو طرف ته ته بل طرف ته یعنې دې مطلب دا چې تر اوسه پورې 1400 کاله مسلمانان په قرآن او سنت په دین نه پوه شوي اوس دی را پیدا شوی دی پوه شوی دی نو دی دې زموږ سره کښېني مخامخ انشاءالله العزت او بیا مخامخ ولګېږي انشاءالله چې دغه شوق به مونږ پوره کړو زه په انتظار یم چې د بل تاریخ مونږ تر مناظرې دپاره راکړي چې کښېنو انشاءالله العزیز. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا عجیز دومره ناپوهه دی که نه چې ته ما ته منکر حدیث وای او زه هم بعضې روایات نه منم زه دا کمزوري خبرې نه منم زه چې روایت نه منم نو ته څنګه ما ته دا روایت پیش کوې چې د نجران عیسایانو سره رسول الله ناست و زه دې دا روایت د سره منم نه چې نجران عیسایان دي دومره زړور شي او دومره د پیغمبر علیه صلات وسلام ته الله دومره روب ورکړی و چې څوک مخې ته راتلی نه شول او چې را بغلل نو وبې وي فورا به کلمه درسته کړه هغه سره چا مناظرې نه کولې دا خو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمزوري بیانوي نو زه چې کوم روایت نه منم ته هغې نه ما په مخ کې استدلال څنګه کوي او بیا وایي چېرې فقها او محدثینو نو زه د فقها محدثین منم نه تا ته تر اوسه پورې دا پته نشته چې زه څه شی منم نو چې کم شی زه نه منم هغه به ته ما ته دلیل کې څنګه پیش کوې ته چې ما ته منکر حدیث وایي نو ته سره حدیث په دلیل کې ما ته نشي پیش کوی ته چې ما ته منکر قرآن وایي بیا به قرآن هم راته نه پیش کوي نو بیا ته ما سره مناظره د څه شي کوې د خدای ساده دومره خو ته ناپوه یې او چې ته وایي چې لیکل به راکوي خو ستا مشران دې هم دغه لیکل راکړي چې موږ عاجزه یو تا سره به وکړو زه به هم دله دا لیکل درکړم چې که ته وایې چې ما زه نماینده مقرر کړی یم نو زه خپل کشران ما هم نماینده مقرر کړي دي او که زما عجز پکې ضروري وي نو ستا مشران دې مې عجز ولیکي کم شی چې زما دپاره ضروري ګڼي ظالمه هغه خو خپل ځان دپاره لازمي وګڼه که نه او بل ناپوهه په دې ځای کې چې بار بار وایي چې ته منکر حدیث یې او بیا وایي چې د نجران عیسایانو سره رسول الله ناستو نو زما په مخ کې دا خبره څنګه کوي زه خو منکر حدیث شوم بالفرض نو زه خو دا منم نه چې د نجران عیسایانو سره رسول الله ناسته د خدای بنده دومره خو ته ناپوهه یې والله چې زه حیران پاتې یم چې څنګه عقل الله تعالی درکړی دی
زه دا نه منم چې د نجران شیان دي دومره مضبوط شي چې رسول الله ته څوک قرآن او سنت دواړو ویلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د یوې میاشتې په مسافت روب ورکړی شوی و. دا خو ستاسو ټولې ډکوسلي دي، دا خو زه منم نه. نو دا څنګه دلیل کې پیش کوي؟ بله خبره دا مولانا صاحب په دې کې یوه خبره سوچ وکړه چې ته ما ته منکر حدیث او منکر قرآن وایې، نو منکر حدیث خو بالکل قرآن سره وایي. ته چېرې ته منکر حدیث نو ته به د سره په دلیل کې بیا حدیث ما ته پیش کوې نه. او چې د حدیث نه پیش کوې او ته دا مو منه چې زه منکر حدیث یم، نو زه د اکبرین هم نه منم، ملایان هم نه منم. نو چې کله زه تا سره اول نه لیکل وکړم چې نه زه ملا منم، نه زه محدث منم، نه زه فقیه منم، نه زه حدیث منم، ته به ما سره مناظره څنګه کوې؟ ته خو بیا یو کتاب نشې راغستی د خدای لیونیه. ته چې کتاب راخلې زه به ته چې دا خو زه منم نه، د الله کتاب راته پیش کړه، ته به څنګه مناظره کوې؟ خو بس نه پوهېږو، شهرت دپاره لګیا یې. الله پروردګار خو دې تا ته ډېر شهرت درکړي، مړ شوې ورپسې مړ. ته به ما سره څنګه مناظره کوې؟ دا خبره دوباره دله کوم چې زه محدث، فقیه، مولا، شیخ د دنیا هیڅ قاعده د مخلوق نه منم. زه صرف خالق منم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سنت متوارثه منم چې قرآن سره موافق دي. نو ته به څنګه ماله د حدیثو کتاب راخلې او حدیث به پیش کوې؟ او چې حدیث او د مولا کتاب ته نشي پیش کوې، ته به ما سره مناظره څه کوې؟ تا سره شته څه شی دي نور؟ ته خو دقه د مولیانو په کتابونو مولا یې، دقه د مولیانو خبرې د ته یادې دي، دا قاعدې به پیش کوې، دغه د نجران عیسایانو خبره به پیش کوې. زه به ته چې دا زه نه منم، دا زما دپاره حجت نه دی. ما سره په حجت قاطعه کې خبره وکړه، لکه څنګه چې ته وایي چې ته د هر شي نه منکر کافر، نو بس زه منکر یم بالفرض کافر یم. نو ته به ماله څنګه دا کتابونه راخلې؟ الله دې تا ته عقل نصیب کړي، خدای دې دله دومره شهرت درکړي چې دا وږی چې پې موړ شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امداد الله مولوي صاحب خیر دی. زه لږ لیټ شوم، یو تفسیر ختم و، هغې نه چې بیا فارغ شوم، بیا افطاري مې بل ځای وه، بیا یو تراویح ختم و، هغې کې مصروف وم، لږ لیټ شوم. خو بهرحال دغه کلیپ ته رالېږلی دی، یقین وکړه سړی له خندا ورځي. خو بهرحال د ټولو خبرو مقصد دا دی چې په هېڅ صورت دی نه دی تیار چې موږ سره بحث وکړي. دعوې خو لوی لوی کوي، خو چې کله میدان راشي د بحث نو بیا هغې کې دی ما خپل مقابل نه ګڼي. او عجیبه خبره ده، دومره کلیپونه ما سره لګیا دی بحث کې. خو هلکه د الله بنده په دې پسې ما سره مناظرې دپاره مخامخ شه که نه، ته دا خپله بېعزتي نه ګڼې چې ما سره د دومره لوی بحث ته وکړو مناظرې د انعقاد دپاره، او دغه بیا خپل توهین ګڼي چې ما سره مخامخ کښېنه. نو د دې تضاد نه هر سړی دا فهم کولی شي، پوهېدی شي چې د سړي حالت سره. بیا دعوو ته وګوره، الفاظو ته وګوره، دی وایي مسافت نه کې مسافت نه دی، دا مسافت دی. دومره فرق هم سړی نه شي کولی، دعوې دومره لوی لوی کوي. دی د خپله خبره دغه کې وایي چې زه دا ډو منم نه چې د نجران عیسیان د هغوی وفد د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغلی دی، مناظره شوې ده. ته مه منه، دا په صحیح سندونو سره به درته انشاءالله خو لږ موږ د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه ثابت کوم چې مفسر د قرآن دی، قرآن مجید مفسر دی. قرآن چې هغه کم پوهېدو 1400 کاله امت چې څنګه پوه شوی د صحابه کرام تابعین، ته به تابعین انشاءالله موږ به درته هغوی نه در وښایو، باقي منل نه منل ستا خپل کار دی. او دویم دا خو منکر قرآن هم دی که نه، دې ته لږ وګوره، وایي قرآن هلته په خپله وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن حاجک، دغه الفاظ کې تاسو وګورئ، او بیا د دې لاندې تاسو که مفسرین هم وګورئ. ابن عباس رضی الله عنه روایات پکې دي، تقریبا 25 روایات مختلفو صحیح سندونو سره مفسرینو نقل کړي دي. د دغې د لاندې که تاسو بیا روح الماني وګورئ، د علامه الوسي رحمه الله 4 جلد صفحه 251، دغه رنګ کې تاسو نور تفاسیر وګورئ، په دغه کې واضح الفاظو کې لیکي فمن حاجک جادلک وخاصمک من وفد نصارى نجران. هغه که تاسو دغه د لاندې بیا تفسیر جیلانی کې ته قل لهم حين خاصموک، نو د ټول هم دغه مطلب اغستره د قرآن مجید نسته چې هغوی راغلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مناظره وکړله، او چې کله هغوی پړ شو بیا نه منل، رسول الله صلی الله علیه وسلم د مباهلې دعوت ورکړو. د هغې لپاره دی دا خبره شو ذکر کړي چې الله رب ذوالجلال خو نبي علیه السلام ته دغسې روب ورکړی چې د دې ونه شو مخامخ کړی او دا او دا. الان کې روب دا په خپل ځای خو د ظاهري اسبابو محتد، ولې ابو جهل د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره د بدر میدان کې نه مخامخ شوی، ولې نور کافران نه مخامخ کېدل جنګي حالت کې، ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ته د احد په جنگ کې ظاهري شکست نه ملاو شوی. نو دې ټول نه به د انکار کې کوم طرف ته به ځي؟ اخر متواترات نه انکار
نو بهرحال د فضول خبرې د خو اجماعي قول د ټول مفسرون چې مناظره وشوله دا غینه پس دا اوس کې دی و چې زه خپل ګېډي نه خبره کوم در ګېډي خو مردود ده د کې صدقه سي حواله معتبر پیش کول شي د قران مجید د پرګوره ماخذ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دي بیر صحابه کرامو اقوال دي ابن عباس رضی الله عنهما چې کله خوارج سره مناظره هم دغه خبره ورته کول د قران مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کړل او په دې قران نبی له صلوات و سلام پویدو بهر کلیپ ډیر وګدیږي چې تفصیل نه کوم خبره د خبره به زیاده به د مخ کې وای زه فقها نه منم محدثین نه منم فلان کی نه منم فلان کی زه صرف قران من نو عجیب خبردار پر کلیپ کې د بار بار وای خدای در خدای لفظ وای الان کې دا دی ماته د قران کې راوخی کړه دا خو د فقهاو احسان دی په مونږ باندې چې اخینه مونږ تر خولې دي چې دی کوي نو او دویم دا د قران مجید الفاظو کې د قادریانو سره چې کله زمونږ بحث راشي الته د الفاظو د معنی د تعیین د پر مونږ د غوښ سره اصول لیکدو چیرې یو معنی به تکي یو بزکو مستغه بزنمان ته زماغه نه مني که صرف په قران خبري خامه خبر هغه د پر سور له سو کله مسلمانانو کې چې کم معتمد مفسرین مسلم پېښ شوی تیر شوی دی حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی صحابه کرام تابعین دغه سره راځه نو هغه مونږ تاسو الته زمونږ تاسو اختلاف ختمي نو دا غیره پر به راځو خو برل دی ز په محدثین نه منو الان کې دی غریب حالت دا دی دا اوسه تازه دغه کړه دی کلیپ یې کړه دی در صدقه فطر باره کې سرسایي باره کې نو هغه کې به چې د کله باس کې کله نه به ورکه وای پلان کې عالم لیکل چې رمضان مبارک داخل شو بس ته ورکول شو نو دومره اهمه مسله ته فقيه ترازی مفسر ترازی ته عالم ترازی دین بغیر ته نشي حل کول دغه مونږ د توایو چې دا تک اصول خې ته مونږ سره مخامخ ش صرف کنه په دغه اصول تخپل اسلام نشي ثابتول ارکان دین نه د اسلام د ارکانو نه سره انکار کې بدغه طرف باندې رواني او صرف د عقل د کوسلی دي چې باغی باندې عوام گمراه کې دغه لپاره چې موږ سره مخامخ شي او بیا د مخ کې وای دا چې وای ماته خو د منکر حدیث وای نو بیا ماته د حدیث څنګه پیش کړي وای زه خو نه منم نو ګوره ته نه منې ته نشي پیش کول زه منم زه پیش کولای شم او د مخکې د بل خبرم کوي را زه قرآن هم نه منم قرآن منکرم د پزین د پنځ باندې نو بیا ما سره مناظره سره پاره کی نو زه د دې لپاره تاسو سره کوم چې ته مخامخ کینې ز عوامو ته وروخه ما چې ګوره دا سړی نه قرآن مني نه احادیث مني ما پرونم ته ویل چې مناظره تعریف دی توجه المتخاصمین فی النسبه بین الشیئین اظهارا للصواب د مناظره مقصد دی چې حق ظاهر شي عوام ستاره د گمراهی نه بچ زموږ مقصد خالص صرف او صرف دغه دی بیا ما ته وی چې زه هیڅ نه منم بیا غوته یو کتاب هم نشه راغلو ته ما سره مخامخ شکنه دا ته الټه لګیای پته نه لګی استماز غدي وکي کار کوي کې نه کې الله تعالی ته هدایت تو کی کوم شړه باندې سرچوي ان شاء الله تب په ورځ بستا ته ثابت کې مج قرآن ته د الله لا سورل چې ترسو پوری احادیث کله حدیث ومني چې کله فقها محدثین ومني دا ته نه منل قسم بالله که ته ما قرآن ومني ډیر پر وزه غواړم چې موته مخامخ شو یو ځل کنه ان شاء الله مخامخ خبرې دلته ودیږي تفصیل نه کومل ته وګورو بیا دوی تک نماینده زمام د نمائندگان مقرر کړي دي ګوره زه دغه سي نماینده نه مجته بدی وخت ځان په خلاصې زمونږ د علماء دیوبند د مکتب فکر د طرفنا الحمدلله 10-12 سال وشو د هر باطل خلاف چې کلم خبر راغلی دا او په موږ باندې اعتماد کړی دی اوس یو ایمرجنسي حالت ته جوړه او باغی کې خزان خلاصولو لپاره څوک نماینده مقرر نو ټیک دا وای زنه شم کولای دا تر اوسه پوری ما اسی ویل چې چا پلار به ثابت نه کیو دا باندې کیو دا باندې کی او چې څوک ثابتول لري هغه سره ته کې نه ورل د قصه ډیره ودیږي خو دې کل کرو چې زنه شم کوله د پلان کې پته شکست زما پته شکست ده کاغه تاسو پړ کو خبرو کې بدغه موضوعاتو کې نو زب ان شاء الله دې زنه توبه واسم که توبه مینه وستنو میډیا ته منم د دې لیکل تحریری ورکی ودی وای وایس کې ان شاء الله چې به کم کس دی ور مخامخ کوي هغه سره بکینو خبره وو بیا من ته وی الله دې ته شهرت درک نو مفتی منیر شاکر صاحب الحمدلله ردی سيزونو تر اوسه پورې نظر طلبګار يم او ان شاء الله آینده باندې کله طلبګار شم الله دې ماته دغه توفیق نه راکړي چې څومره شهرت دغه پوره دی او شهرت یو فتنه وي هغه نه الله تعالی امان غواړم خو ته چې په کوم انداز شهرت ملاو شو دغه شهرت نه خو دې همیشه الله تعالی ما وساتي چې هغه پور فقها او سور له سوکاله امت محدثین فقها مفسرین صحابه کرام تابعین تبع تابعین دي ټولو نه سره بغاوت کې او په دې مشهور چې لکه قادیانی چې مشهور شو دغه شهرت نه دی الله مخکې ماته مرګ راکړي بهرحال زه د خبرې خلاصه بیا د ذکر کوم چې ګوره دې زون ته زرا زما د کملګرو چې ویلی مو چې د مونږ درته تیارو که تیارم نه کولس لکه درته جرم درکو نو دغه کسان د خپل خبره پوره کی یا د مونږ سره کینې یا د غلس لکه جرم داخل کی بهرحال د قصه ډیره ودیږي
خو دې مقصد دا چې دې نه تیار دي کی ورنه دې فزول خبرو ته ضرورت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اصل کې د دې پس منظر دغه سی وو د مفتی منیر شاکر صاحب په نیوز باندې نیوزونو والا چینل والا ته انټرویو ورکړل تراویح په حواله سره به زما انټرویو ورپسې راغله د غیرت دی عمل کې جواب راغی به څلور پنځو نیوزونو والا دغه یو خبره ظاهره کړله چې روز په کار چې د دواړه کینی او مخامخ میډیا باندې خلک وګوري ځکه د خپل ځای خبره کوي د خپل ځای خبره کوي د نو څه فائدہ نه جوړي د قوام نور په تشويش کې مبتلا کول دي نو دیو خپل رائے ظاهر لبازو چینل والا چې دیو دواړه کینی نو ما غیر دی عمل کې جواب دیو ته ورکو چې خو غواړم دغه چې د ما سره خو کینی چرته او دغه چینل ول نو ما مطالبه وکړل چې تاسو تیار کړئ ما سره کینو از ول 1000 روپۍ انعام هم درکوم کوم سره تیار دغه مختلفو علاقونو به رابطې کېدلې چې موږ در سره تیارو خو دې ساده کې زمونږ شاګرد دی مولانا امداد الله سایلیار صاحب غازی صاحب هغه به ما سره به توګه دلته ساده کې د مفتی منیر شاګرد سره ملګری دي نو هغه وی چې موږ د سره کې نو مفتی صاحب سره موټل صحیح ده خو به تیار نه کی خودي وی چې نه غوي چې موږ تیار نه کول اصله کې جرم درته درکو بیا ما ته وای سو کو دی زما وای څنګه تور ولې امداد الله مولوی صاحب غوي تور ولې غوي به مون شاګرد صاحب تور ولې مفتی منیر شاګرد صاحب غوي ته وایس کې جواب ورکو هغه وایس ما ته په دوه واسطو سره راورسېدو بیا زما وایسلو نو دا هغه تبادله شو چې اخر کې د خاموش شو ما ته مخکې جواب نه راکو په هیڅ صورت د مناظرې ته تیار نشو نو دغه وایسونه دي تاسو نشر کوي وای دی وري تر اوسه موږ په خاموشي اختیار کړی و موږ شاید کې سلاره باقی سلاره جوړ شي مناظرې ته د موږ سره کین خبره لغه امیدونه مون ختم شو دیو جن تاسو کې نشر کوي نو اصل په منظر هم دغه حکم چې ما تاسو ته وایو جزاکم الله خیر الله تعالی ژوند دي